عاجزي کوي الله ته دا یو نه وي چې مونځونه کوي اوهو چې مونځ نه کوي نه به لا مؤمني مونځ به نه کوي به بیا هم مؤمني نه وی صحابه کرام فرمایي زمونږ په وخت کې خو درېیمه دپه نه وه خو بس چې مونځ به یې کوو نو مونږ به دا مؤمن دی چې نه به یې کوو نعوذ بالله دا به منافق و بس نو کافر به منافق به نو د صحابه په دور کې خدا خبرې نه وي چې نو مسلمان او مونځ به یې نه کوو او به مؤمن او مونځ به یې نه کوو دا لا کېدی شوه ورونو و خویندو اولې مونږ مونځ پرېږدو په څه وجه باندې د جوماتونو اولې زمونږ دا حال دی چې جوماتونه دغه رز د رزه په شاړېږي مونځ کې کمی دی مونځ کې کمی دی د زنانو په مونځ کې کمی دی د لویو مونځ کې کمی دی د وړو مونځ کې کمی دی دا ولې ګوره دلته الله دا ونه وي چې الذین هم یقیمون الصلاة یا فی الصلاة قائمون نه فی صلاتهم خاشعون وي یعنی دا وي چې مؤمن نو مونځ خو به خود کوي چې مسلمان دی نو مونځ پرې ښودل خو د ده د شان نه دي خو لیکن په مونځ کې به عاجزي وي الله طرف ته به توجه وي دا پکې ذکر شوه د مونځ صفت یې والا ذکر کو دا خو کېدی نه شي چې مؤمن به یو مونځ به نه کوي دا خو کېدی نه شي د دې د وجې نه رونو ګورې مونځ شروع کوي زما خویندو مونځ شروع کوي بله خلک په ګناهونو دلدل کې پراته دي مونځ هیر دی مونځ هیر دی په وړه وړه خبره باندې مونځ پرېږدي په وړه وړه خبره باندې مونځ پرېږدي ولې اخر په داسې عذرونو باندې مونځ پرېږدي چې هغو سره ما دا قبول نه دی الله دا به څه قبولي پلانکې تا مونځ ونه کو یاره بس دا بوجای مې وړولی نو ما بیا یې کومه دا ټکټر راغلی ما یې دا وړو کوم نو بیا یې کوم دا هم د مونځ د پرېښودو یو بانه ده آیا په دې بانې سره مونځ پاتې کېدی شي څومره د خفګان خبره ده څومره عجیبه خبره ده هسې په وړو وړو خبرو باندې په وړو وړو خبرو زموږ نه مونځ پاتې شي پردي غم کې پردي ښادۍ کې منډې تړلې مونځ پاتې نه 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 داسې نشي کېدی الذین هم فی صلاتهم خاشعون الله دې زمونږ ستاسو د ټولو مونځونه د اعلی درجې وګرځوي د لوی درجې دې وګرځوي دا یو داسې موضوع د محترمو که په دې کې زه خبرې کوم نو خلاصېږي نه خو ټولو ته مې دا درخواست دی مونځ کوئ ښه مونځ کوئ تاسو ګورئ که نه اخري خبره پیته کوم په دې باندې چې ضروري ګڼم یو پلار چې مړېږي که نه او دی پوه شي زه مړ کېږم او خپل بچي ځان ته راجمع کړي دغه وخت کې ورته دی د څه وصیت کوي د ټول ژوند هغه خلاصه ورته بیا بیانوي بچیه ګورئ پلانکي کاکا سره به ښه تعلق ساتئ دی موږ له ډېر خاطر کړی دی بچیه ګورئ دا خپل جومات به آباد ساتئ دا ګورئ موږ ډېر ښه ساتلی و ستاسو باباګانو د وختو بچیه ګورئ د اجرې نه هم مېلمه وګېلوړ نه شي د دې موږ ډېر خیال ساتلی دی یعنې هغه آداب او دغه ورته بیانوي او هغه خبرې ورته کوي چې هغه د ټول ژوند خلاصوي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې کله وفات کېده او آخري ورځ باندې راغی او په منبر شریف باندې بلال صاحب کېنو نو وی فرمایل دا اوس د ټول ژوند خلاصه بیانوي ښه او نبی علیه الصلاة والسلام په یې کې وفرمایل و ملګرو ما ته ښه وګورئ شاید چې په دې منبر باندې ما د نن نه بعد بیا ونه وینئ نبی علیه الصلاة والسلام د خپل مرګ خبر هم په دې کې ورکړو چې بس کېدی شي چې دا مې اخري بیان دی د نن نه بعد تاسو ما بیا په دې منبر باندې ونه وینئ ما ته ښه وګورئ خو نبی علیه الصلاة والسلام چې آغاز وکړو د بیان شروع کړي څه وایي یا ایها الناس الصلاة وما ملکت ایمانکم ای خلکو مونځ او کوم څیزونه چې ستاسو د لاس ته لاندې دي د هغې ډېر خیال وساتئ زیاتې د نه ونه شي ظلم د نه ونه شي کمې کوتاهۍ د نه را نه شي د مونځ هم ډېر خیال وساتئ او وما ملکت ایمانکم د هغه څیزونه چې ستاسو په لاس بر دی د هغې ډېر خیال وساتئ په هغې کې د نه کمې کوتاهۍ را نه شي بس دا د نبي اسلام د ژوند خلاصه او بیان یې کړه او بیا راکوز شو د منبر نه الصلاة وما ملکت ایمانکم مونځ کوئ او ظلم نه ځان بچ کوئ ګوره دا مونځ یې ټولو عباداتو به د یو طرف ته اشاره وکړه چې بنده مونځ کوي که نه دله به الله د نورو اعمالو ضرور به ضرور خامخا توفیق ورکوي خو چې یو سړي مونځ کمزوری دی د ده به نور اعمال کوم ځای نه سم شي بعضې بېوقوفه خلک په مخ د ځمکه هم داسې شته یې څه وایي او جي مونځ به مې خواري مونځ نه کوم خوړه مې ډېر څه پالئ ده ته ویل غواړي چې ستا هومره ګندړه چې دی نه د کومیټای ډېران هم نشته ستا د اړه ډېر لوی ګنده دی ته د الله حق نه ادا کوې
چې الله در باندې احسان کړی دی جامه دله درکوي عزت دله درکړی دی ډوډۍ دله درکوي بچي دله درکړي دي مړه ته د هغه الله حق نه ادا کوې ستا اړه کې نوره کوم ځای صفایي پرته ده ړو صفا دې ته وایي چې بنده دشمن سره هم د خیر معامله کوي دوست خو لا دوست دی چې دشمن سره هم د خیر معامله کوي ړه صفا دې ته وایي نو ته هغه الله چې هغه سهار و ماښام په تا باندې نعمتونو شیبې ورئ ته مړه د هغه حق ته نه تیار نو د دشمن به څه تیار شي د دوست به څه تیار شي د ده نه لوی ګندړ د بل چا نشته بعضې خلک وایي که نه جګیره مې نشته خوله مې ډېر صفا دی ستا به څه ړه صفایي ته د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې چاړه کېږدي هغه په نهیخانه کې پرېږدي او بیا هم دا دعوه کوي زما ړه صفارې ستا به څه ړه صفایي د دې وجې محترمو دغه فضل ګورې په دغه دوکو کې را نه شو په دغه دوکو کې را نه شو ګورې الله به زموږ نه عمل تپوس کوي او د مونځ تپوس به اول کېږي لومبې تپوس لومبې پاټک چې په پولیس رات لګېدلی او تپوس پکې کېږي هغه به د مونځ کېږي نو یو سړي مونځ نه یې کړی دی به څه کوي خو ناکامه دی نو بس دیو چې الله فرمایل چې مؤمنان څوک دي الذین هم فی صلاتهم خاشعون چې دوی په مونځ کې عاجزي پرته ده زمونږ د دې درس مقصد هم دا دی مونږ صرف دا نه چې ګینې صرف مومنډې به قرآن خلاص کړو نه چې د امت اصلاح وشي الله زمونږ د دې درس ته برکته د مخلوق اصلاح وکړي د رڼو په اصلاح کې خو د ټول نه لومبنی شی چې کوم دی نه ګورې مونځ دی هغه مونځ دی چې مونځ وي